محترم مسلمانانو ډېره بهترینه او طاقتوره وظیفه د هر رنګې حاجت دپاره د هر رنګې مشکلات دپاره ډېره زیاته اعلی وظیفه ده او ډېره زیاته اسانه ده. صرف څلور ټکي دي، څلور، یو، دوه، درې، څلور. دا څلورو ټکي چې کوم انسان د دې ختم وکړي، ختم دا وظیفه د ختم ده، دې ختم نه مخکې پوره کېدو نه به الله جل شانه د دغه انسان حاجت پوره کړی وي، دغه انسان مشکلات به الله جل شانه آسان کړي. نو انشاءالله دا ډېره بهترینه ده. علماء ذکر کړي چې ګارنټي شده وظیفه ده، یعنی انشاءالله چې د الله تعالی په فضل او احسان سره به ستاسو حاجت الله تعالی ضرور پوره کوي. دې کې هیڅ شک نشته دی. لہذا دا وظیفه د خپلو حاجاتو، د خپلو مشکلاتو، د خپلې پریشانو دپاره وکړئ. ختم دی، ختم او آسان دی، هیڅ پکې ګران نشته. نو دا راسره پوره واورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان او خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هغې مسافرو له الله تعالی ډېره اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي. دغه مسلمانان هغه مسافر الله تعالی دې په خپل کلي وطن د دوی ثواب وکړي. محترمو، نن زموږ وظیفه د څلورو ټکو وظیفه ده، یعنی څلور لفظونه دي، خو دا داسې طاقتور لفظونه دي. علما فرمایي او یو غټ عالم دی چې زموږ تیر شوی دی، هغه دا وظیفه ذکر کړي چې سخترینه مقدمه ستا د حاجت تا ته پیښه شوې ده، سخترین مشکلات دی تا ته پیښ شوی دی، سخترین حاجات دی تا ته پیښ شوی، نه پوره کیږي، سر ته نه رسیږي، نو هغه به الله جل شانه سر ته رسوي. نو وظیفه واورئ. او تاسو به د حضرت تانوي رحمت الله علیه نوم لیکلی. حضرت تانوي رحمت الله علیه، اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، دا یو بهترین عالم الدین په دنیا کې تیر شوی دی، او د په سوونو کتابونه لیکلي، په سوونو کتابونه لیکلي دي. او دی فرمایي چې څوک په یو داسې حاجت کې راګیر شي، مقدمه کې چې هغې نه د وتلو لارو ته نه میلاویږي، نو دا انسان د دې وظیفې ختم وکړي. خو چې دا ختم پوره کیږي، نو د انسان حاجات هم الله تعالی پوره کړی وي. خو دې کې یو دوه درې خبرې پکې هغه لازم دي. یو دا چې دا په پاکو کپړو کې کوئ، کپړې به صفا وي، او کوم ځای کې چې تاسو کینئ دا وظیفه کوئ، هغه ځای به هم صفا وي، او خوشبو به هم لګوئ. دا درې خبرې دي، ځای پاکه، کپړې پاکې، خوشبو به لګوئ. صحیح شوه؟ او بیا به دا ختم شروع کوئ. دا ختم څونه پیرې دی؟ لومبی دا ټکي واورئ، تاسو ته په سکرین انشاءالله ښکارېږي. یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیمو. څلور ټکي دي، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیمو. دا د الله تعالی نومونه دي. دا به تاسو 1,51,000 پیرې د دې ختم کوئ. 1,51,000 مرتبه، 1,51,000 مرتبه، زره یعنی 1.5 لاکه، او بیا ورسره 0 نورې که، نو 1,51,000 مرتبه به دا تاسو دا څلور ټکي وایئ. یو پیره چې داسې وي، یا حلیمو، یا علیمو، یا علی، یا عظیمو، دا به یو پیره حساب شي. بیا یا حلیمو، یا علیمو، یا علی، یا عظیمو، بیا دوه پیره حساب شو. انشاءالله چې دا ختم سر ته رسیږي که نه، د دې رسېدلو نه مخکې به الله تعالی ستاسو د نکاح وي، قرضونه وي، بیمارۍ وي، مشکلات وي، مقدمې وي، د کور وي، د بهر وي، د مسافرۍ وي، د ویزې وي، د نوکرۍ وي. یاره اوس به راته کمه یادوم، او تاسو چې کوم حاجت دی د هغې دپاره به تاسو دا راونیسئ. صحیح شوه؟ خو داسې کار به کوئ چې روزانه به دا ځان سره حسابوئ، په
په هر څو ورځو کې چې مو کوښښ کو په 10 ورځو کې کولی شئ او که په 15 کې کولی شئ او که په 16 کې ستاسو دپاره منحصره ده. څومره چې مو زر کولی شو صحیح طریقې سره هم کولی شو هغه عمره به ستاسو انشاءالله زر حاجت پوره کېږي ها. او اشرف علي تنوي رحمت الله علیه لیکلي چې دې کې هیڅ شک نشته دی ها چې د انسان حاجت په الله تعالی نه پوره کوي. دا 4 نومونه چې دي دا د رب نومونه دي ها. هغه رب چې ما ورته پیدا کړي هغه عظیم ها رب چې د تمامو دنیا و اسمانونو د ځمکو او د انسانانو د فیریانو د جناتو او د هر یو څیز د ونو د سمندرونو مالک دی ښه. نو څوک چې د مالک وظیفه کوي او بیا دومره ډېر تعداد سره کوي یعنی دونه غټ عظیم ختم کوي نو انشاءالله د انسان به الله تعالی حاجت پوره کړي. د الله تعالی به د انسان چاته محتاج کوي نه انشاءالله دا ختم سره خامخا تاسو وکړئ چې هر څو ورځو کې کوئ خو په شریکه یې مه کوئ ها. چې تاسو یو څو زنانو ته حواله کړو چې دونه رالته ووایه پلانکي هلک ته دې ووایي چې دونه رالته ووایه مدرسه کې طالبانو ته دې ووایي چې دونه رالته ووایه پخپله به یې وایي ستا حاجت دی ته د الله تعالی ته دا ټکي وړاندې کوه په خپله دا ختم شروع کړه انشاءالله چې ختمېدو نه مخکې به ستا حاجت الله جل شانه پوره کړی وي او ضرور به یې پوره کوي. دا زموږ 100% یقین دی چې تاسو هم یقین سره دا وظیفه وکړئ اخلاص سره وکړئ او هغې وخته پورې چې دا وظیفه کوئ 15 وخته ورسره لمونځ کوئ لمونځ مه قضا کوئ او ورسره یې د ګناهونو نه د غټو نه د وړو نه د ګانو بجانو نه د ټیک ټاک او فیسبوکو نه د بدنظرۍ نه د ګانو نه دې نه ځان وساتئ. خیر دی یو څو ورځې ښه انشاءالله چې الله تعالی د رحمت او د وسعت دروازې به په موږ باندې کولی شو الله تعالی حاجت پوره کړي. موږ ته هم دعاګانې کوي موږ تاسو ته دعاګانې کوو چې الله تعالی زموږ دا سفر په خیر وګرځوي. الله تعالی د عمرې دا عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي او الله جل شانه خپل مدرسې ته خپل امامت له په خیر او عافیت سره بوتلی کې. یقینا مسافر ډېره ګران څیز دی د الله دې ټولو مسافر الله د دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي. ټول مسافر دی الله تعالی خپل کورونو ته خپل بیبیانو ته خپل بچو ته په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. موږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ.